نن درته چې دی دلته د سکرې په غر کې اثار قدیمه ښیم. خدا دی چې زه خو بار بار په دې ویډیو کې وایم چې زمونږ پښتانه چې دی هغه دا اثار قدیمه چې کوم داسې دا کورونه وي دا وي نو دوی روغ نه پرېږدي. نو لکه هر ځای چې زه وګورم نو هغې چې دی لازم چې دی راکنستي او هغه آبادۍ وله وران کړی. نو دا وګورئ ټولو لمبې دا یو نشانه ده که نه. بیا که تاسو وګورئ دا وګورئ دې نشانې ته دا یو غټ سوری دی داسې صحیح ده. او د دوی چې دی اوس زه درته د آبادۍ ښیم چې د دوی آبادۍ څنګه دی که نه. نو دا وګورئ دا آبادۍ دی خدا دی چې د خلکو نه دی پرې روغ که نه. دا وګورئ د دیوال ته وګورئ داسې ښکلې دیوالونه دي سیده. دې ته وګورئ خو راځئ لږ خطرناک دی ورته ونه شم داسې وراوړم. دا ګورئ دې ځای ته وګورئ دا دیوالونه. د دې نه علاوه دا یو غټ دیوار دی دا درته هم ښیم. دې ته وګورئ دا د دوی هغو چې دی د رهایش ځای نو داسې دغې ځای ته وګورئ دغه دیوال ته. دا ټول درته ښیم خو ویډیو سکپ کوئ ما تر اخره پورې وګورئ نو ډېر به څه وینئ پکې که نه. اوس زه ورکوزېږم دغه ځایونه چې دغه لږ واضح آبادي ده که نه ښه برابره ده لږه. دا چې کومونه دا ډېره ورانه شوې ده او دغه چې دی نو دغه لا بیا هم برابر ده. دا ګورئ ښه دا درته ښیم. اوس ورکوزېږم ورته خو ډېر څه عجیبه دیوالونه یې کړي ډېر مضبوط او غټ غټ. دې یو دیوار ته وګورئ دې ته دا خو بل دا دی چې دا په ډېر ښکلي ځای باندې دی دا آبادۍ ډېر په ښکلي ځای باندې چې دی آبادۍ کړی دی داسې یو ټاپ دی که نه. ولې چې همیشه خو به دوی په داسې قسم ځایونو باندې ژوند کولو چې هغه به یو ټاپ غونته کې و او ټول ځایونه به ترې واضح ښه ښکارېدی. که تاسو وګورئ دې ایریا ته وګورئ دا ترې مکمل داسې ښکلی کور ښکاري. دې نه علاوه دغه مخامخ سایډ چې کوم دی دا درته ښیم. دا ګورئ دا د خلکو چې دی دومره کنستي دي یو ځای چې دی روغ نه پرېږدي. نو دا قسم ځایونه چې وي نو دا مه خرابوئ آبادۍ مه ورانوئ. ولې چې دا یو تاریخ ژوندی دی. تاریخ دا ژوندی دی چې مخکې وخت کې چې د مسلمانانو دې خلکو له چې دی شکستې ورکړي دي نو دوی هغه خپل مال او چې کم کورونه دا وي نو دا دوی په دې ځای پرېښي دي او تښتېدلي دي. نو کم از کم د دې دپاره یې مه ورانوئ چې لکه هغه تاریخ پرې ژوندی وي. نو تاسو دې ته وګورئ چې دا په څومره یو ښه ځای باندې او څومره په یو ټاپ باندې دا آبادي دوی جوړه کړې ده. دا وګورئ دا ایریا چیک کړئ. بل ما په دوه درې ویډیوګانو کې تاسو ته ویلي چې دوی په داسې ځای باندې ژوند کولو ځایونه به کنډونه ښکارېدل. دغه پورې چې دغه کنډو دی دغه مخامخ نو دا کنډو مخکې مه اوس هم داسې خلک اوړي په دې غر د یو سایډ نه بل سایډ ته. نو دغه شانتې د دې نه چې دی دا ټول ایریا ډېره ښکلې کور او واضح ښکاري. دا وګورئ دا اثار قدیمه. دا ګورئ د ښکته ځای څومره جوړ کنستې د څومره غټ دیوال دی ښکتې پورې. نو دا وګورئ دا ویډیو که خوښه شوي وي نو مخې ته یې درسره شیر کړئ او لایک کمنټ پې هم وکړئ. که پیج چا نه وي فالو کړی نو پیج درسره لازم فالو کړئ او د بل ویلاګه پورې د الله په امان.